بسم الله الرحمن الرحیم ټول کتل والے مسجد ورنا اور خان دی دغه ویډیو جوړاول یو مقصد مې دا دی چې بدانه اول مې یو ویډیو جوړاوه ازا کوته مقصد مې په بیان وو پاش مې دا خبره کړې وي چې میج مسجد خالته پکوردو چې میجا په خپل کلی شي خالته در ضرور 15 لاکه زکوت ورکی چې هغه خال د غریبات نه میجا وبوسی چې بالکل هغه خال خپل کاروبار ورته کولاو کو هغه خال د زکوت ورکول ولا بالکل جوړ شي زکوت رینیول ولا نشي جوړ بیا دغه په باراشه زنه خلک وو چې دا خبره خو میجا اول ور ودلیدو بیا احتیاطاً مداسه وکړه چې وز داغه ویډیو جوړاوه ار مسجد سړی ته پکوردو چې داغه ویډیو کښلیا اخیری پر وروستای اور داغه ویډیو ار مسجد سړی ته وتوسه لازمی ورسوستای داغه ویډیو لازمی شیر کوستای مداره په سختی سره کله تاسو کله نبی ویلی چې ویډیو می شیر کستای خدا ویډیو لازمی شیر کوستای ډیر زیاتایو دا ویډیو تاسو شیر کوستای دا برابر چې فیټو دای دا د فتوی فیټو دای جامع علوم اسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټون کراچي په غون شغاټه مدرسه دو بنوري ټون یغه مدرسه د فتوی فیټو مې لګولای دی دا فتوا زه تاسو ته په مسجدو شو یایو به ان شاء الله تعالی تاسو سم خلی به پوښیسته اخیری ان شاء الله یاد خبره تاسو ته متعارفه ان شاء الله در ورسی په دا فتوا شه دا پښتنه زنه کړی دو چې صدقه یا زکات میجا خپل مسلمان ورورتا په ډیر نه ډیر څورا ور کوي شي چې یو غریب سړی دی هغه بیرونی ملک ته دوبه ته یا بل ملک ته سی کاروبار ته سی یخته د 3 لک روپے ضرورت ای په هغه روپے بهر ملک کاروبار کوي یخته میشه زکوته 3 لک روپے ور کوي شي کنه داغه مسله پښتنه ځنه کړی ته بنوري ټون مدرسه نه اوس میشه داغه وروي چې یخته جواب ور کړی دی اول جواب دا ور کړی دی چې وسړی ته دارا زیوت زکوت ور کول چې هغه سړی په مالدار شي مالدار په جوړ شي داغه مکرو دی بیا داس په شویلی دي چې مکروه خو دي لیکن زکوت انسان ادا شي الله د رسول طرفه یغه انسان زکوت ادا شي سو ورته ملاو شي بیا یې لیکلی دي چې کچیره ضرورتمند سړی لکه چې وز دغه سړی دوبه ته یا بل ملک ته ضرورت ورته کچیره ضرورتمند سړی ته دارا ری په څکورکو چې هغه سړی په مالدار شي بیا په دغه صورت مکروه نه وي بالکل زکوت ادا شي کچیره هغه سړی خپل کلی ولوي افضل دی ثواب ډیر ملاوي شي بهر حال د فتوا تو سه خپل هم پړاو کوي شستای په داسې دالي کلی دي چې زکوت مکرو کیږي هانا چې ضرورت منتیا ورکه چې مالداری کې په بچ په یو سړی قرضاوي کلاس لا کر په بچا قرضاوي یخت یو سړی شل کر په ورکو پر لاس لا کر په قرضا ورکو لاس را کر په کاروبار ورته کولاو کو بیا هور کوي شي اور د کلی ول حق وي دغه نسله رحمی جوړی شي دغه نه د کلی ول رشتہ مثبتي شي خوشالي خواجه کیږي پس دغه فتوا متستا پړاو کړه تاسو خپلام پړاو کې ستای په د فتوا شې چې څلی کلی دی بالکل هغه خبرې لیکلې دي لکه چې څنګه په اول ویډیو شې متستا ویلې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ وو ورته مسلمانانو په ملک شې چې کیم دوی شې یغه خلافت وی واته زکوت ولا څوک نه وی چې چاته زکوت ورکه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یو ملک وته روغای زکوت ریپیر ورکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د یغه ملک ته زکوت ریپیر ورې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وو چې تو واته چاته ورکړی وای یغه ورته و چې په ملک شي زکوت یو سړی نشته ولې چې یغه داسې کول چې خپل کلی ولته دار زکوت ورکولي چې هغه سړی په مالدار کو یغه سړی خپل ژوند کاروبار ورته سیخ کوم یغه سړی بیا ګرځ نه کولې لیدل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله په پیرا نیمه دنیا شیا حکومت کړی دی ورته مسلمان داسې یو هنه و چې چاو زکوت ورنیولی زکوت ورنیولی ولا مسلمان یو نه ملاوي دی ویلې چې خلک داسې کول چې خپل کړي ولوي زکوت نه استل یختوي زکوت نه ډیر ور کول لیکن افسوس خبره نن د میجه توسه په مسجد خلک شي په وسړي شل لک روپے زکوت شي هغه 50 زره درځي زره روپے زکوت ورکوي خالی یو خپل نوم په جوړ کو چیرې میجه مسجد کلای داغه خبره روانسي شریعت خبره دا روانسي چې په میجه چې څورا زکوت شي مثال په مو شل لک روپے زکوتای یو سړی ته ز 15 لک ورکاو بلته 15 لک ورکاو بلته 15 لک ورکاو بلته 15 لک ورکاو ضرور کورینو ان شاء الله تعالی زده غریبات ته وبسو دا څورا ش خبره دو دغه فتوی مقصد مې هم دادای چې میجه دا فتوا میجه دا خبره خپل کلیول ته خپل پرادی ته ټول مسجد ورسوي چې په اصل دین په شریعت چورو شي خپل اتو کلیول د تو تربیر اتو نه زید تو خپل پرادای کچره د تو وجنا لشک شي تو وجنا غریبات نه باد شي تو وجنا د مشقت نه د بوج نه باد شي قرضې ورته ختم کې یا نور صدا سے مدد په زکوت یا زکوت نه بغیر ور سره وکي تو وجنا کچره یو سره چک شي د تو پر ډیره بهترین خبره ده په دنیا شه په آخرت شه